بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس تاسو سره څو خبرې کوم. الکه زیبا سړی خو چې کوم دی فلمونو والا وختو د فلمونو دا او بیا د سلمان خان او شاهرخ خان دلې د فلمونو بینو دغو مینهوال وختو. ډېره د افسوس خبره ده یار، د فلمونو شوقي مونږ چې کوم دی په دې دونه موده کې چېرته کې د سلمان خان او د شاهرخ خان او د انډیا فلم چېرته په زندګۍ کې نه دی کتلی، نه یې پېژنو. نن زمونږ عالمان چې کوم دی، مولیان چې کوم دی، غم چې کوم دی، دلته کې مثالونه د چا ورکوي؟ د شاهرخ خان او سلمان خان ورکوي. ډېره د افسوس خبره ده جي. په هغې کې یوازې سلمان خان دلې نه ګورئ، دا خبره هم واورئ. په هغې کې چې کوم دی هغه کترینه کیف ورته ویله که څه شی دی، هغه پکې یو بله مړه څه شوري موري او قیسې پسې ډېرې بلا شی نیمچه جنکۍ پکې، بلا شی نیمچه جنکۍ پکې. چې مولا دغه ډرامې ګوري او دغه فلمونه ګوري، شاهرخ خان دلې ګوري نو دغه جنکۍ به هم ګوري. دا هم واورئ. ګورئ عزتمندو، تاسو د کټاس بریلي بدعتي د سلمان کسکر دا خبرې اورېدلې. کټاس بریلي بدعتي مرتضی ویلو چې د ده په کور باندې د بریلیانو جنډه ولاړه ده او شرع ظاهر ته ګوري، او په ظاهر کې خبر دا ده چې ستا په کور د بریلیانو جنډه ولاړه شو، ته کټاس بریلي بدعتي یې که نه. نو دا کله ناکله چې یاره حق پرست علماو، زه د حق پرست علماو خلاف نه یم او زه د غلط علماو خلاف یم، نو دا حق پرست علما دغه کټاس بریلیانو بدعتیان ته وایي. نو ستا دپاره د دغه بریلیان بدعتیان چې کوم دی مبارک شي، هغوی ته حق پرست علما وایه او زموږ علماو ته خلاف وایه. او دوی موجه دا ده چې نورالحق قادري دغه بریلی هم په پی ټي آی کې دی، د دې د وجې چې کوم دی دا هم د پی ټي آی سپورټر دی، نو ځکه چې کوم دی دغلته دا بریلی بدعتي دی. نو راځم د دغې کټاس بریلي بدعتي د اعتراض جواب ته چې مولانا فضل الرحمن صاحب به چېرته ویلي چې عمران خان په ایکټینګ کې د شاهرخ خان او سلمان خان نه هم مخکې شو، هغوی وروسته پرېښودله. نو دا خو په علماو باندې اعتراض کول تیار ناست دی. نو دا وایي چې سړی خو فلمونو والا وختو او دا چې کوم دی د سلمان خان او د شاهرخ خان فلمونه ګوري، د هغوی پین شو. نو زه د کټاس بریلي بدعتي دا ویم که د چا په نوم په اغوستلو باندې څوک د هغه پین جوړېږي او د هغه کتونکی جوړېږي، نو ستا نه تپوس کوم ستا په خاندان کې به هم داسې شوي او دغه رنګې د هر چا په خاندان کې دا کېږي، د چا د لور نکاح، د چا د خور نکاح، د چا د ترور د مختلفو زنانو نکاح یو عالم چې تړي، نو دغه عالم د هغې زنانه نوم اخلي. نو اوس درته دا ووایه چې آیا دا عالم د هغې زنانه په نوم اغوستلو باندې د هغې زنانه دا پین جوړېږي؟ نو که ته وایې چې پین جوړېږي جو بیا ډېره ښه ده، او که ته وایې چې نه جوړېږي نو بیا څنګه مولانا صاحب د سلمان خان او د شاهرخ خان په نوم اغوستلو باندې د هغه پین جوړ شو؟ او یا دا چې دغه عالم د دغه زنانه نوم واخیستلو نو دغه زنانه به خامخا لیدلي؟ هېڅکله داسې نه ده. نو دغه رنګې که مولانا فضل الرحمن صاحب د سلمان خان او شاهرخ خان نوم واخیستلو نو د دې دا معلومه شوه چې ده به د هغه فلمونه کتلي یا به د هغه پین شي. یا بل مثال لکه خلک وایي امریکا، جاپان، چین مختلف نومونه اخلي، نو دې نه دا معلومه شو چې دې کس چې کوم دی چین لیدلی دا چین ته تللی دی یا جاپان ته تللی یا امریکې ته تللی دی. هېڅکله داسې نه ده، خو بلکې دغه دومره شهرت ته رسېدلی دی چې هر څوک د هغه نوم اوري او د هغه نوم چې کوم دی په خوله باندې دا کوي. نو دغه رنګې د سلمان خان او شاهرخ خان دومره شهرت شوی دی چې خلک د هغه نوم اوري، د هغه نوم یادوي، د دې نه دا نه معلومیږي چې دا به د هغه فلمونه کتل یا به د هغه پین وي. نو زه دغه کټاس بریلي بدعتي ته ویم چې کله خبره کوي نو اول سوچ کوه، تش په دې باندې نه کېږي چې په بړق بړق وخانده او په عالمانو باندې اعتراض وکړه. زه تا ته یو نصیحت کوم، ځان د بدعاتو نه وساته، دغه عقیده دې درست کا. ته کټاس بریلی بدعتي او ته بیا راپسې زمونږ په حق پرست علماو باندې او په علماء دیوبند باندې اعتراض کې غلبې له راپاسې لوټې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي. ستا عقیده هم دغلته ګډه وډه ده، ته چې کوم په خپل ستا ریکارډ هم ګډ وډ دی او بیا راپاسې زموږ په علماو باندې اعتراض کې. زه تا ته یو ځل بیا ویم
کچری د چا په نوم اغستلو باندې څوک د چا پین جوړیږي، بیا چې یو عالم د چا د لور نوم په نکاح کې اخلي، د چا د خور، د چا د ترور یا د بلې زنانه، نو آیا دغلته د عالم د دې پین دی که نه دی، او آیا د عالم دغه زنانه لیدل دی که نه ده؟ د دې جواب چې کوم دستان ضرور غواړم، او ان شاء الله هیڅکله به دې جواب چې کوم دیتا په او کې رانه کې. او بل خبر دا ده چې ته چې په دغې فلمونو کې دا زنانه یو دای د دې نه خو دا معلومیږي چې ته په خپله د دغې پین او ته چې کوم د دغه ګورې او تا ته د دې پته ده، او بیا راپسې زما په مشرانو زما په علماو باندې چې کوم دی تهمت او الزام لګې. نو الله رب عزت دې موږ د داسې فسادیانو د شر او د فساد نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.